چیرې شیطان چې وتړلی شي نو د هغې نه بد د انسان د غلطۍ ودې کوي. نو د دې 3 آیتونو نه به تاته اندازه شوي وي چې دا د انسان خپل نفس دی چې کله پرې غالب شي شیطان شي او چې کله مغلوب شي نو دا نیک سړی شي صالح شي. دا بهر خارجي شی نه دی چې وتړلی شي. دا روایات راوړي خبرې دي، تاریخ راوړي خبرې چې د اسلام کې او په قرآن کې هېڅ قسمه ثبوت نشته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ناظرینو نن مې ان شاء الله اراده کړې ده چې د مفتي منیر شاکر دا کم فرزند چې دی عبدالرحمن شاکر د یو حالیه یو وسنۍ یو انټرویو راغلی دا چې په هغې انټرویو کې د ډېرې غلطیانې کړي دي او د احادیثو نه انکار یې کړی دی، د قرآن مجید د صراحتا د آیتونو نه انکار کړی دی. هغه انکار یې څنګه کړی چې کله دا انکار د ده نه دا تپوس وکړي چې دا تپوس ته وکړي چې مطلب په روژه کې خو موږ په حدیثو کې مطلب دا اورېدلي دي چې شیطانان وتړل شي، نو آیا مطلب دا څنګه وجه ده؟ موږ چې وګورو نو په بیا هم انسانان ګناهونه کوي، نو دا څه وجه ده؟ چیرې شیطان چې وتړلی شي نو د هغې نه بد د انسان د غلطۍ ودې کوي. دا یو سوال دی او نن سبا د ملحدین او کم چې د الله د وجود نه او د حدیث د قرآن نه او د دین انکار کوي، دغه خلک هم دا اعتراض کوي چې په حدیث کې کله رالل چې شیطانان تړلی شوي نو بیا انسان دا ګناهونه ولې کوي. نو د دې په پس منظر سره بیا د وروستو چې کوم دی د شیطان د وجود نه بالکل په دې ویډیو کې انکار کړی دی. نو د دې 3 آیتونو نه به تاته اندازه شوي وي چې دا د انسان خپل نفس دی چې کله پرې غالب شي شیطان شي او چې کله مغلوب شي نو دا نیک سړی شي صالح شي. دا بهر خارجي شی نه دی چې وتړلی شي. دا روایات راوړي خبرې دي، تاریخ راوړي خبرې چې د اسلام کې او په قرآن کې هېڅ قسمه ثبوت نشته. چې اصل د انسان دا نفس چې کوم دی دا انسان ګناه طرف ته رابلي او په دې باندې یو څو آیتونه پیش کړي دي چې شیطان نومي څه شی نشته دی، د دې بالکل انکار په دې ویډیو کې کړی. نو اول به زه په دې ویډیو کې دا ثابتوم چې شیطان موجود دی او کنه دی، بیا به دغه اعتراض جواب هم کوو چې دا انسان مثال کے طور پر په حدیث کې راغلی دي چې شیطانان تړلی شوي نو بیا د انسانان ګناهونه ولې کوي، دې جواب به هم کوو. او په دې انټرویو کې چې د څومره غلطیانې کړي دي، د ناظري غلطیانې کړي دي، دغسې د ترجمې غلطیانې کړي دي، ګرامټیکلي غلطیانې کړي دي، هغې به انشاءالله زه د یو شي جایزه اخلم انشاءالله تاسو ته به پیش کوم. پښتنو ورونو دا ستاسو دپاره زه دا کلیپ کوم چې د داسې خلکو نه ځان بچ وساتئ، ځکه چې دا خلک تاسو ګمراه کوي، دا خلک په خپله هم چې کوم دی په غلطه لارې او تاسو ته هم غلطه لار ښیي. نو د دې د بچ کولو دپاره زما دا کلیپ دی، په دې کې زما خالص دا مقصد دی او زموږ د دې ورور د عبدالرحمن شاکر دپاره زما دا یو پیغام به په دې کې چې د خدای دپاره لاول په خپله علم حاصل کا، لاول په خپله د علماو سره کښېنه، د صلحاو سره کښېنه، د هغې نه زده کړه وکړه، د هغې نه بعد بیا خلکو ته په میډیا راځه او دا شیزونه ته زده کړه. نو زما ستا نه دا ریکویسټ دی، هسې نه د دې نه ویرېږه. په حدیث کې چې راځي چې ضلوا فاضلوا، د دې مصداق ونه ګرځېږي چې په خپله هم یو سړی په غلطه لارې او نور خلک هم غلطې لار ته راوبلي. اوس موږ راځو چې آیا شیطان موجود دی او که نه دی. په سورة الکهف په آیت نمبر 50 کې الله رب العالمین فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. په دې کې الله تعالی فرمایي چې کله موږ فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، نو هغې سجده وکړه الا ابلیس، مګر ابلیس ونه کړه. دا ابلیس اوس څه دی؟ دا زموږ سره ابلیس دغه شیطان دی، کان من الجن چې د جناتو نه، ففسق عن امر ربه او د خپل د رب د حکم څه وکړه؟ نافرمانی وکړه. د دې نه موږ ته ثابتېږي په سورة البقره په آیت نمبر 34 کې دقسې رنګه آیت موږ ته میلاویږي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، دا موږ ته معلومیږي. دغسې که موږ وګورو په سورة الاعراف کې پوره د الله رب العالمین او د شیطان چې کوم مکالمه شوې وه د هغې پوره چې کوم دی ډیټیل موجود دی په سورة الاعراف په 12 نمبر آیت کې الله فرمایي کله چې د شیطان انکار وکړو که نه د سجدې نه، نو الله ورته فرمایي قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. الله فرمایي چې څه شي ستا د سجدې کولو نه منع کړې کله چې ما تا ته حکم وکړو. نو د شیطان ورته په جواب کې څه ویل؟ قال انا خیر منه، چې زه د آدم علیه السلام نه زیات بهتر یم. ولې؟ ځکه چې خلقتنی من نار، ځکه چې تا زه د اور نه پیدا کړی، وخلقته من طین، او تا آدم علیه السلام د خاورې نه څه کړی دی؟ پیدا کړی دی. اوس که دلته وګوري نو د آدم علیه السلام تخلیق هغه د الګ شیز نه دی، یعنی د خاورې نه، او دغسې د شیطان چې کوم تخلیق دی هغه د اور نه دی. نو پته ولګېدله چې کله دا ماده د شیطان الګ شو د اور ده، نو په انسان کې خو د اور څه دغه نشته، د اور نه خو انسان نه دی جوړ کړه. نو نفس چې کوم دی الګ شیز دی او شیطان یو الګ شیز دی. د دې آیت نه موږ ته ثابتېږي چې شیطان موجود دی. دغسې که تاسو په دې مکالمه کې وګورئ نو په دې مکالمه کې که چېرې تاسو وګورئ په سورة الاعراف آیت نمبر 14 او 15 کې چې شیطان الله ته څه وي؟ قال انذرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين. الله تعالی ته وي چې ما د هغې وخته پورې مهلت راکړه چې کله به دا خلک د قبرونو نه واپس راوچت کړی کېږي. او الله ورته ووي انک من المنذرین، چې تا ته مهلت څه دی؟ د هغې خلکو نه ته چاته چې مهلت میلاو شوی دی. اوس دلته کې وګورئ مکالمه څوک کوي؟ نفس یا یو صفت خو مکالمه نه کوي، مکالمه به هغه کوي چې یو باشعور وجودي
د دې نه پته ولګیدا چې شیطان موجود دی. او دغه سي په سورۃ الاعراف کې په آیت نمبر 17 کې الله تعالی فرمایي ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم. په دې کې الله رب العالمین فرمایي چې د شیطان هغه خبره ذکر کړې ده چې شیطان وایي چې د دې انسانانو ته بزو داغي د مخ نه بوتم رادم ومن خلفهم داغي شان بوتم رادم وعن ایمانهم او دې ته برخي طرف نم رادم وعن شمائلهم او دې د ګس طرف نه بم دي طرف کړه. دې نه مونږ وګورو نو مطلب دا چې دا شیطان یو خارجي شی دی چې د انسان ته مخ نه د شان د دای طرف نه بای طرف نه د دې طرفونو نه به هم راځي. د دې نه پته ولګیدا چې شیطان موجود دی. په سوره فاطر کې په آیت نمبر 6 کې الله فرمایي ان الشیطان لكم عدو، بشک شیطان تاسو د پاره سره تاسو دشمن دی، بشک شیطان تاسو دشمن دی. نو د دې هم ثابت دي چې شیطان یو وجود موجود دی. د ټولو نه یو بهترین او واضح دلیل چې د قیامت پر ورځ باندې به کله جهنميان جهنم ته لاړ شي نو دا شیطان به یو طرف ته ولاړي او دا شیطان به دی کله چې کوم دي جهنميان په आपस کې دي د ملاقات وشي ویني نو دا شیطان بسوي وقال الشیطان لما قضي الامر او چې د ټولو کارونو فیصله وشي نو شیطان به چې کوم دی وای ان الله وعدکم چې بشک الله تعالی تاسو سره وعده کړی و وعد الحق، الله تعالی تاسو سره سچ وعده کړی و ووعدتکم او ما تاسو سره وعده کړی و فاخلفتکم او ما هغه وعده خلاف ورزي وکړه. مخکې وته بیا شیطان وای چې مطلب ما خو تاسو ته صرف ما به تاسو ته حکم کولو او تاسو به خپل هغه حکم څه کولو منلو په تاسو باندې خو زما زور زبردستی نه و. نو په دې سورې ابراهیم آیت نمبر 22 کې بیا مخکې شیطان به تاسو وای فلا تلومونی، تاسو ما ملامت کوي ولومو انفسکم، تاسو خپل نفسونه چې کوم دي سکی ملامت کوي. نو وس دلته کې شیطان سوي چې تاسو ما ملامت کوي مطلب دا ځان له یو شی د شیطان او مخکې سوي ولومو انفسکم تاسو خپل نفسونه چې کوم دي ملامت کوي. ما خو تاسو باندې زور زبردستی نه و. د دین هم پته ولګیدله د دې آیت نه پته ولګیدا چې د قیامت پر ورځ دا کوم مکالمه او د دین دا پته ولګیدا چې شیطان یو وجود موجود دی. د دین دا موږ ته ثابت شو چې شیطان نومیشه موجود دی په دنیا کې. اچھا اوس د دې چې دا کوم اعتراض چې په رمضان مبارک کې چې په حدیث مبارک کې څنګه دي چې شیاطین وتړل شي نو بیا د خلک د ګناهونه ولې کوي. دغه ټول نه لاولنې خبره خدا ده چې د ګناه سبب صرف شیطان نه دی، د ګناه مختلف اسباب دي. ګورې د ګناه کم اسباب دي. د ګناه په اسبابو کې یو زمونږ سره شیاطین شیطانان، نمبر 2 نفس د انسان د نفس کوم دي کم آیتونه چې تا پیش کړی دي دا غینه دومره ثابتېږي چې د انسان نفس گناهی طرف ته انسان رابلی او شهوات طرف ته انسان رابلی. نو د دین ثابت شول د قیاتون دومره خو ثابت دي چې نفسم د گناه طرف ته سکی ترغیب ورکي او گناه طرف ته رابلی. دا دویم سبب دی. دریم سبب چې کوم دی هغه د انسان عادت دي چې انسان یولس میاشتې کم غلط کارونه وکي نو لازمي خبر ده چې د عادت چونو ډیر په مشکل سره بیا هغه پرې خودل شي. نو په رمضان کې د هغه عادت مطابق بیا د ګناهونه کوي. دریم دا څلورم دا چې غلط دوستان د انسان چې کوم غلط صحبتي نو دا غي د وجنم انسان چې کوم دی ګناهونه طرف ته راځي. نو اوس کوم وګورو نو چې شیطان په حدیث کې راځي چې شیطان چې کوم دی هغه تړلې شوی. باقي اسباب خو موجود دي، نفس د انسان سره موجود دي، عادات د انسان موجود دي، غلط دوستان د انسان موجود دي. نو دغه اسباب د وجنه په دې رمضان المبارک کې انسان سکی هغه ګناهونه کوي. او د شیطان ته وګوري په حدیث کې چې راځي شیطانان تړلې شوی هغه شیطانان تړلې شوی چې کوم سرکش شیطانانی او غړ شیطانانی هغه تړلې شوی. باقي په شیطانانو کې دویم قسم د انسانانو کې شیطانان شته دي. په انسانانو کې یعنی یو خو هغه شیطان دي چې د جناتو نه دي، یو هغه شیطانان دي چې په انسانانو کې شیطانان دي. دا د سورۃ الناس چې کوم دی دا غنه ثابتيږي الذي يوسوس في صدور الناس یعنی دا شیطانان کوم چې په د انسانانو په سینو کې څه کوي وسوسه اچي. بیا مخکې به سره د مخکې کوګوري من الجنه والناس کله جناتو نه او کده د انسانانو نه. نو دنه ثابت چې دا شیطانان چې کوم دي دا د انسانانو نم کې دي د جناتو نم کې دي. په سورۃ الانعام په آیت نمبر 112 کې ثابتيږي چې دا شیطانان په دوه قسم دي. وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا دغه موږ د هر نبی د پاره دشمن جوړ کړی دی او دی شیاطین الانس والجن چې هغه سي دي د شیاطین دي چې هغه د جناتو نم دي او دغه سي د انسانانو نم دي. د دینم ثابتيږي زموږ سره. دغه سي په سنن النسائی کې صراحتا یو واقع موجود ده په 5509 نمبر حدیث سنن النسائی او حدیث مبارک ته پای کې چې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ حدیث ته عن ابي ذر قال حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دخلت المسجد زه مسجد ته لاړم ورسول الله صلی الله علیه وسلم فيه حضور علیه الصلاه والسلام په مسجد کې فجئت زرالما فجلست الیه او زکین اسم د حضور علیه الصلاه والسلام سره فقال او حضور علیه الصلاه والسلام فرمایي یا ابا ذر اے ابو ذر تعوذ بالله من شر شیاطین الجن والانس چې ته د الله په پناه کې راشه
د چانا د شیاطین من شر شیاطین الجن د جناتو نه چې کوم شیاطین به جناتو کې چې کوم شیاطین د داغي د شر نه والانس او د انسانانو کې چې کوم شیاطین د داغي د شر نه ته د الله په بنا کې راشه. قلت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمای ما وته وی چې یا رسول الله اول الانسان شیاطین احد په انسانانو کې شیاطین موجودي؟ حضور علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي نعم ها شته پکې. نو پته ولګی دا ک دا نور شیاطین تړل شوی لیکن انسانان خو غلط دوستان او دا خو موجود دي کنه. او څنګه چې تا د آیتونه پیش کړی دي چې و اذا خلو الى شیاطینهم چې کله د منافقین د خپل سردارانو ته شیاطین ویل هغه په دې بیس باندې ویلي ځکه چې هر هغه شی چې هغه ته حق نه لري کوي او هر هغه شی چې هغه ته غلط طرف ته رابلی په دې باندې شیطان اطلاق کیږي هغه ته شیطان ویل کیږي. دا مختلف شیزونه دغه سي غلط ملګری په حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی د خپل ملګری په دین باندې او تاسو وګورئ چې کم یو کس ته د چا سره چې کم دی ملګرتیا کوي نو د دین هم پته ولګي چې دا غلط ملګری غلط طرف ته انسان رابلی د ماحول ډیر اثر په انسان باندې. نو کومنګ وګورو نو په حدیث مبارک کې چې راغلي شیاطین تړل شوی د بیا ګناهونه ولي کیږي نو ځکه چې هغه یو سبب چې کم دی هغه سرکش شیطانان خو تړل شوی لیکن دا نور اسباب خو موجود دي. دا یو جواب شول دي. بل خبره دا ده چې په روایتو کې چې دا کوم راغلي شیاطین تړل شوی هغه غټ غټ شیطانان تړل شوی واړه کلاوي او دغه سره انسانانو کې چې کوم شیاطین دغه سره انسان نفس او عادت دغه بیا هم موجود دي. نو دا وجه ده چې انسانان په دې روجو کې په आपस کې جګړې کوي جګړې کوي او دغه سره کنځلې کوي او بلتا غلط کارونه کوي بیا هم د ګناه نه منع کیږي. نو اصل دا وجه نه چې دا حدیث غلط دی د حدیث نه انکار نه دی کول پکارو اصل فهم کې تاسو خرابې ده دا غي د وجه نه تاسو بیا په دې حدیث باندې پوه شئ نه انکار کوي تاسو د دینه. اوس راځو دویمه خبره وز دا خو بنیادی خبره شو چې شیطان موجود دی او کنه دی او په رمضان کې چې شیطان تړل شي بیا ګناه ولي کیږي دا خدای زمنګ سره پوره ایکسپلینیشن او ډیټیل شو. اوس راځو چې د عبدالرحمن شاکر په خپل انټرویو کې څومره چې کوم دی غلطیاں کړې دي. لمبینه سوره آل عمران آیت نمبر 180 چې کوم زمنګ سره دی پاغي کې د سلور غلطیاں کړي. سلور غلطیاں کمی کړي درې غلطیاں د ریلیټډ دي د ناظری سره چې ناظرین صحیح نه دی ویلي. په قران کې راځي کنه وی ولا يحسبن الذين دلته کې دا لفظ د ولا يحسبن الذين په ځای باندې ویلي ولا يحسبن الذين یعنی دا لا دی لفظ دی لا دی لیکن د لا په ځای دی ویلي ولا يحسبن الذين الف دی بالکل درې کړي دا یو غلطي کړي. ولا يحسبن الذين آيات سجمان ولا يحسبن الذين آيات سجمان دویم غلطی کړي دا هو خیر لهم دی لفظ او د دې په ځای باندې ویلي هو خیر لهم من فضل هو خیر لهم من فضل هو خیر لهم پیش ویل دی دو پیش ویل دی په دا غلطی کړي دغه سی بل غلطی د ناظری کړي سيطوقون په ځای باندې دی ویلي سيطيقون ویلي او لفظ اصل له سيطوقون دا درې غلطیان دي د ناظری دي و د ترجمه غلطی دی ګوره د ترجمه کې دا غلطی کړي ولا يحسبن الذين ترجمه دا کړي دا چې تاسو ګمان کوئ ولا يحسبن الذين آيات سجمان کوي ولا يحسبن الذين آيات سجمان کوي ولا يحسبن الذين دا هر سړی ته د اوله طالب علم ته چې په اوله درجه کې هغه تم پته چې دا لا لفظ چې راځي دا د نیگیټیو د پر راځي دا د نفي د پر راځي ولا يحسبن الذين او ګمان دي نه کوي ولا يحسبن او ګمان دي هرگز دي ګمان نه کوي او هرگز دي سره کوي خیال نه کوي دا معنی دا نه دی کوي او د دلته وای چې دلته سمان کړي تاسو ګمان کوي دا د څه کړي دا په ترجمه کې خرابي کړي. په سوره یوسف کې د ناظری غلطی ته ګوري په سوره یوسف کې په آیت نمبر 53 کې د ناظری غلطی ته ګوري په دې آیت کې دا غلطی کړي اصل آیت خدا دی ان النفس لاماره بالسوء او د دې په ځای د لاماره په ځای باندې ویلي لامره ان النفس لامره بالسوء ان النفس لامره بالسوء او بیا مخکې د صحیح کولو کوشش کړي لامرات دا سي قسمه غلطي کړي دا النفس کم ده لامرات بالسوء النفس کم ده لامرات بالسوء دغه سي په سورۃ البقره کې په آیت نمبر 14 کې کومنګ وګورو د ګرامر څومره غټه غلطي کړي دا واذا لقوا الذين امنوا په دې کې چې د کوم غلطي کړي دا لاول غلطي خود دا کړي دا چې د لقو معنی د ویلو سره کړي دي یا چې مطلب کله چې دې ته ویل شي او امنو ترجمه دا کړي چې ایمان راوړي چې کله دې ته ویل شي واذا لقوا الذين امنوا چې کله دې ته ویل شي امنو ایمان راوړي چې کله دې ته ویل شي واذا لقوا الذين امنوا چې کله دې ته ویل شي امنو ایمان راوړي وګوره دا هرگز دا معنی نه ده واذا لقوا لقي يلقى لقاء د دې معنی را دي ملاقات کول نو واذا لقوا او کله چې ملاقات وکي او دوی چې کله دې ته ویل شي نو دا څومره غټه غلطي ده دغه سي الذين امنوا د چا سره ملاقات وکړي د آی خلکو سره چا چې ایمان نه وړي دی
چا چې ایمان راوړي دا پاس صيغه ده دا د ماضي صيغه ده او دوی دې په ځای وای ایمان راوړي دا غي د پار لفظ راځي د دې په شان دي ملته جلته او لفظ نو زکه دته دا غلطي شوی دا هغه امنو نه چې ایمان راوړي هغه امینو اکل امینو بیا امری کمانډ نو په آی صورت کې را دي امینو ایمان راوړي او د امنو ترجمه کړی دا چې تاسو ایمان راوړي حالانکه د دې معنی دا چې ایمان راوړي دي و اذا لقوا الذين امنوا او کله چې هغه منافقین ملاقات وکي د هغه خلکو سره چې ایمان راوړي یعنی مؤمنین سره ملاقات وکي او د ترجمه کې هر کله چې دې ته ویل شي چې تاسو ایمان راوړي څومره غټه غلطي د دې ترجمه کې کړې ده زه د پښتنو رونه یو ریکوست کما چې دا د دې یو سړی لا ناظره درست نه ورزي یو سړی په حدیث نه دی پویا یو سړی په قران نه دی پویا یار په قران باندې پویا پر چې ناظره دی یو سړی ټیک نه بیا موږ داسې سړی ولی فالو کو او د حدیث کې دا را دي چې په اخیری زمانه کې به داسې شي چې داسې خلک په فتوی ورکړي داسې خلک په مشران جوړ شي داسې خلک په چې کوم دی پیشوا او مقتدا جوړ شي چې هغه په خپل گمراهي نور خلک په گمراه کوي نو زما د دې عبدالرحمن شاکر نم دا ریکوست چې د خدای لپاره دا شیزونه پرې د خپل اخرت فکر وکړه او د ملایانو په بوغس کې د علماو په بوغس کې پته نشته چې کوم حد ته ورسېدي الله تعالی دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي او د حق بیانولو توفیق دې الله موږ راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته